بود پورس باندې د پاکستان اعلان مطابق 26 تاریخ باندې با د حضور مبارک د ربیع الاول ورځ وی 12 ربیع الاول ورځ دا پاکستان هم چوټي ټولي دنیا په ورځ باندې چوټي ورکي د ورځ باندې کنور صدر نه کیږي ما خو تاسو ته 13 جمعه باندې ویلو چې درود شریف ضرور وایي درود شریف ضرور وایي او زبر د یو خبره اخر کې را یاد شو د حضور خبره داسې وی چې بیا انسان ذهن باندې راوريږي نو علماء دام لیکلي دي هدایت ساتي چې بعضې علماء کرامو په دې باندې فتوا ورکړې ده چې ربیع الاول په ورځ باندې به خلکو نوې جامې اچولې جامې به اول لکړې لکه څنګه خلک اختر لکوي نوې جامې به استعمالولې لیټونه هغه وخت کې شمې به لګېدې هغه وخت کې به کورونو صفایانه کېدې چې هغه ورځ را روانه ده چې دغې ورځې د وجې نه د کل کائنات وجود راغلی دی دغې هغه ورځ را روانه ده خلکو به کم کم طریقې کار باندې کچرې تاسو دغې کتابونو تذکره ګورئ ډېره به اوږده شي خو زه په خپله باندې هم دا یو طرز مده د ډېر عمر نه الحمدلله څنګه د اختر تیاری کوو اختر دپاره جامې یا پټکی یا څه واسکټ وغیره د 12 ربیع الاول ورځې دپاره هم د اختر په شان دی همدغه اهتمام کول پکار دي او زه دا وایم چې که وړوکی اختر دی او که غټ اختر دی دا هم د 12 ربیع الاول د اختر په خاطر باندې موږ ته میلاو شوي دي دا ورځ مانځل او مناول دا نه بدعت دی او نه څوک د کفر فتوا په لګولی شي او که څوک یې لګوي د خپلې فتوې غم د وکړي او موږ سره د خپلې فتوې غم شته دی او دې فتوې ثبوت شته دی او دې فتوې ذمواري شته دی چې د رسول الله مبارک یاد کول د 12 ربیع الاول په ورځ باندې دا هغه عباداتو کې او دا هغه عشق او د محبت په انداز کې راځي چې په دنیا کې به هم آباد وي په قبر کې به هم آباد وي او په ورځ د آخرت باندې به د رسول الله مبارک د شفاعت په جنډې لاندې ولاړ وي چې د حضور مبارک په میلاد باندې څو خوشحالي کوي دا زما فتوا نه ده دا د هغې خلکو فتوا ده چې کم خلک په اسلام کې معتبر دي انشاءالله العزیز مونږ به 12 ربیع الاول په ورځ باندې خپل وس مطابق چې چا څه قسمه هغه وي طریقې کار وي هغې باندې خوشحالي لمانځل پکار دي او دغې فتوې زم ذموار یم زما استاد هم ذموار دی او د ما تر هغه رسول الله مبارک پر څومره سند دی د دغې فتوې ذموار یو چې د حضور مبارک میلاد مناول دا د مستحسناتو نه ده دا د هغې مستحباتو نه ده چې کوم علماء کرامو اکابرینو ورته ښوي الله پاک د مناولو توفیق را نصیب فرمایي